13 जुमों के मां यो सवाल कायम कड़े दागे जवाब ब्या पाते शे। सवाल दाओ कि अल्लाह पाक च वक्त के द इंसान द पैदाइश इरादा ओकड़ा नु मलैको दागे खिलाफ को अल्लाह ताला ते फरमायल छे तो पज़मका बांधे बनी आदम म पैदा कवा। ज़का चागीब पदे अज़मका बांधे फसाद कई द यौ बल वीने ब पनाह का तो यही या अल्लाह स्ताद इबादत और द तस्बीह वगैरह द पारा मुंग काफी व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। दे मकाम बांधे दा सवाल वारे दे द चे दा खबरे दा अल्लाह और द मलैको मंस के सवख के दे नु दा वक्त के आदम अलैहिस्सलाम मौजूद न हो। नु द सड़ी पर गैर मौजूद गए कि सोग चे द चा बद वही नु दे तगीबत वेलेश नु मलैको द आदम अलैहिस्सलाम पर गैर मौजूद गए कि द बनी आदम व गीबत वले होक। हालांकि मलाइक चिदी दा मासूम मखलूक दे दा द गुनाना पाक मखलूक दे और गीबत चिदे दा खुडेर अजीम गुनाह दा नु मलैको दा गुनाह वले ओकड़ा दा यो सवाल। अजीजानो दा हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह दा सवाल कायम करे दे और ब्या दागे जवाब करे दे। अगर वही चे दा गीबत नो दा यो राय वद मलैको चिया अल्लाह मुंग ता सरा बराह रास्त ताल्लुक दे स्ता अनवार और तजल्लियात हर वक्त गुरु नुमुंग न तसवुरम दे यो गलते निशिके दे। बनी आदम चित पैदा के नु स्ताव दागी पमंस के ब हिजाब हुई नो अगुई बता गुरी ना नु चिता न गोरी नु ब्या पैस गुना बांधिम सरफा न कई कतल बम कई हो जिना बम कई हो गला बम कई हो दाबम। अल्लाह पाक वर्तो फरमाइल छे इन्नी आलमु मा ला तालमून ज पोएगम पर अगर सीजूनो बांधी चिपागे तासो न पोएगी।
تاسو چې ما ګوره یو غلطی نه کوي نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطی به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطی نه کوي. دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطی نه کوي. تاسو خیال راغی؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړی دی او د هغه قوم نه پیدا کړی دی. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړی دی، قوم د پاره څه کړی دی او د الله د مرضا او د هغه د رضا د پاره څه کړی. اسه بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډې کړې او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړې کوي. د چې منډې کې نو د یو ونې نه پناه وغوښته او ونې ته وی چې مالا پناه راکه، نو ونه داسې شق شوه او دی پکې ورننوته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونې په دې منځ اره کېښوه چې اره یې کوي منځ کې چې دوه نیمه شي. الله پاک په دې ونه کې ووی ذکریا علیہ السلام ته چې تا پناه د ونې نه وغوښته، په کار داو چې ما نه دې پناه غوښتې وې. تا ونې نه پناه وغوښته، اوس به غږ نه کې. که دې غږ وکړو دوی به دې حرکوي، ته به په منځ دوه شي. که دې غږ وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کو، اره په ورله په دې خېټه او ونه سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال راغی چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویلې چې مال پناه راک، زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړي. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. زلیخی په جیل کې اچولې دی او د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیدا. یو سړی خوب لیدلی او دته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې تب رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وې دی هلک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو هلک په جیل کې پروت دی، کمام د جیل نه وباسي. الله ته دا خبره هم خوښه نه شوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خله بادشاہ ته شپارس ولې وکړو.
نو بادشاہ آرڈر وکړو چې دا هلک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کې. حسنات الابرار سیئات المقربین، کم شی چې زمونږ په حق کې نیکی ده آدم مقربینو په حق کې ګناه ده. مونږ که چا د پاره شپارس وکړو چې لکه د دې غریب سړي دا کار دی ولې وکړو نو دا مونږ د پاره نیکی ده، په دې مونږ له اجر به ملاویږي. لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کار وکړه دا د هغې په حق کې ګناه ده، ځکه چې د هغه برای راست رابطه د خدای سره ده او برای راست تعلق چې دی هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کون کی نو د دې خپل خیال داو چې ګوره نیکی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راست خدای سره رابطه او برای راست خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او که د اسمانونو ملائکو ته؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته و، ځکه چې د خلیفہ په ځمکه خدای پاک جوړ کړی و، د خلیفہ د اسمانونو نو نو خلیفہ د ځمکې و. لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسېدو نو هغې ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ. او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود و او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استازو. دو 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګولې. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، ټول ملائک په سجده پریوت، دی ولاړ پاتې شو، دو نکړه چې وې نکړه. الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړ چې ته سجده وکړې نو ته ولې ونکړه؟ ولې؟ نو دی ورته وایي چې قال انا ز خیر منه، زه د آدم نه بهتره، خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې یو پاک شی دی او د خټې نه پیدا دی، زه دته سجده ولې وکړم؟ انا دا انا ټکی وویل. انا ټکی دومره خطرناک دی
چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی. نور که په څه پوهېږئ که نه پوهېږئ، خو دومره به پوهېږئ چې په 43 کاله د پاکستان کې هر حکومت چې راغلی دی نو هغه انا ټکی ویلی دی چې زه به دا وکم. نو یو حکومت په سړیتوب د دې پاکستان نه کوش شوی نه دی. یو حکومت ټول خدای داسې ذلیل کړي دي او داسې رسوا کړي دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه. دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو کو ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکم. نو انجام ګورئ. نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلې، نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. داغه وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړې ده چې زبداو کوم. نو انا ټکه شیطان کړو، الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولي وی انا خو صرف د خدای شان دی او دا غ ذات ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی. اللہ وی کبریائیت زما صدر دے، بلم سوکشتا چه زما پا مخ کی غرورو کی تکبرو کی زان تاوی چه زم چه شیما بل سوکشتا لا بل سوک چه کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړې ده. ځینې ملایکی ودرولی دي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایئ چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا. نو چې د کروڑونه کال وشو چې هغه ملایکی پیدا دي او په دې لام د احمد راخکله دی لا، دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مد راکاږي. نو د قیامت په ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکې به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو دغه ذات ته. په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته، تاسو مونږم هیڅ نشته. ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی. یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی. نو کل من علیها فان دا یو قانون دی. کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ
دا به فناش باقی بچی ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور څه به فناش اوس مونږ څه زمونږ مور پلار وګوره اوس زه دا تصور کوم چې زما مور چرته پیدام نه وه زما پلار چرته پیدام نه و نوم و نشان ختم اذا وجد فتلاشا ایو بزرگ وی کنا وی ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه سشو ورته نگاه کړه ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه سشو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه سشو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی بلی او بزرگ وی غنی خدایا هغه خکلی یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو چی صحت بو پی زما د خوک خاطر ش پجڑا لڑ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تالا و ترجو کا دکاتب پبیاس کے نقش بیان سشو د بسمل ستار غلد غم جاڑی علاج غواڑی سکندری طبیبان سشو لار نمو نشان ورک اگا خلق لار چې لار با پی خخ کاری دا اس دا بٹیر بچی پاتی شوی اس خودار سڑی مخت چه گوره الٹائی بدرزی اگا خکلی خلق اگا خستا خلق چه پلار بروانو لار با پی درنخ کاری دا اس چه پلار خلق روانی تب ہوئے چه چرتا دا خربا چه روان نه روانه د سړی توپ ده نه خبرې د سړی توپ دي نه شان شوکت د سړی توپ ده بوته چې ګوره تبوي چرته د قچر نه پیدا ده خلق لاړ آینده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنګي بچی چې ته پیدا شي تبوي چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې را قوتو نو عزیزانو عرض میں داو چې خلق لاړ فناش اوس هغه ګندا هغه پاتې دي تاسو وګورئ اوس خواص د ملک وګورئ عوام د ملک وګورئ نن په پاکستان کې مظاهری کیږي چې بابری مسجد چې د هندوان پکې مندر جوړي نو مونږ چغه وو چې هاي هاي بابری مسجد هاي هاي بابری هندوان پکې مندر جوړي ته د بابری مسجد د 300 کالو جمعات غم یوړي ورشه په کعبه کې د څوک ناشتي اغاز مکه د حجاز چې پیغمبر عام اعلان کړو چې يهود او نصارا به د حجاز پس مکه نه پرېږدي عام اعلان کړو
چې اوباسي يهود او نصارا د جزیره د عربنا نن د عرب په سرزمین باندې 3 لک فوج د امریکای پروت دی او بیا هغه فوج چې ورسره بربندې جنکای دي که یقینم ناراضي راشي چې فوټوي درته وخه سړی وردی اغوسته دا او جنې جانګه اغوسته ده جانګه او نور ټوله بربنده ده او هډ کانسټیبل ده کلاشنکوف یا چولې ده او بربنده ده حجاز پزمکه ولاړه ده نن تمام دنیا د امریکای سپورٹ کوي زکه چې زمونږ ماما ده تمام دنیا نن تمام دنیا کې د مسلمان ملک د صفای هستی نه میټاول دا د امریکای میشن دی او دا د امریکای پروګرام دی دا وړو کې غوندې بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منځ نه وسته وړي یو جایزه خبره ده ته د ببری مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسی لیډرانو اعلان کړی چې جلسې وکړي ببری مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغنو باندې مقابله کوي مچوغ نه پیژنئ آی په مچوغنو ولي او هغه په کلاشنکوف په چلی نن یو صدام حسین دی ټوله دنیا د امریکای مرګره ده صدام حسین خو یو جایزه خبره ده چې زه د کویت نه فوج وباسم خو ته زما د قبله اول نه فوج وباسه ته اسرائیل هلته نه لرې که زه به کویت نه خپل فوج وباسم خبره خلاصه نه برش صاحب وای برش صاحب چې اسرائیل خبره در سره نه کوم زما به منی او ورته وای ستا نه منم ما خپل خدای ته ویلی دي ان شاء الله بابیل برازي او امریکا به خدای تباہ کوي ما خپل خدای ته ویلی دي نن د عرب زمکه داسې بیت المقدس داسې پرون اخبار کیو پاکستان دعوت ورکړه صدر بش ته چې الله دې دا مبارک قدمونه په پاکستان امراوله پاکستان ته تشریف راوړه چې زمونږ د ملک مبارک شدت بش لیدل خو بم نه خود په تصویر کې وګورئ خلای کاګه ده داسې پلیت مخ د انګريز اډوینا لکه د دې مردار مخې دا مخ ته دا ستا د پاکستان حال دی په ملک کې درته فساد او انتشار ټول امریکا جوړي څومره فسادونه چې ستا په ملک کې کیږي دا د امریکای په ایما کې شیعه سنی فساد دا امریکا کوي څومره لیټریچر د سنی خلاف او د شیعه خلاف چې لیکل کېږي دا امریکا کوي دا فساد دی جوړي شیعه سنی اختلاف چې دی زبر ور سره کوم په دلایلو به وام لیکن څومره فساد چې کوي دا امریکا کوي مونږ د امریکای غنمو او دا غي چې نور اند کړیو او بیا غینم گزاره نه کیږي ستا د ملک ټول فیصله د امریکای په ایما کې
زمونږ د مولیان راټول شوي شریعت بل چغې شروع کړي. ما وی هلکه صدر بوش سره خبره کړې ده. صدر بوش څنګه وستا اسمبلی خود صدر بوش زیر مرهون منت تا او صدر بوش چې څوک غواړي هغه لري کی چې څوک غواړي هغه کې نه څوک غوښتا هغه لري کړو چې څوک غوښتا هغه کې نو. په پاکستان کې کوي تاسو هغه نه چې به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګن غواړي تاسو هغه نه نو دې قوم نه عقل الوته دی هوش ته الوته دی سړیتوب ته الوته دی وقتی طور د شیخی لورونه دي که خادي وی او کني دوی تنبل غږی ابل اشپدل ته یو لګیاو یو وزیر پسې بدرت ویل هلکه څه چالو ویلې زه ورالم راته وی چې دا کار دی نکوم مال خو ټولو نه لوی چینجی خو پتا کې په دې سرک بتلی او راتلی او یو غوامه دی جوړه کړې و استا وزیر لا ووټ په دې نیت ور کړی چې دی به زما کارونه کوي نو دې ته لاړ شي اوس رستو بیا لاړ شي چې ما منعک الله تسجد اذا امرتک ولې دې آدم ته سجده و نکړه قال انا شیطان ویلې انا زه ولې دې ته سجده وکړه زه ولې دې ته سجده وکړه. تاسو وګورئ د ایران کونسلر چې قتل کړی شو داغه په جنازه کې نواز شریفو داغه کم حشر شوه دی په جنازه کې چې پردي موټر کې ته خلکو تختولې د خپل موټر ته پرېنو. دا ستاد ملک د وزیر اعظم حال دی. بیا دا گورنر کم حشر شوه دی بیا دا وزیر اعلی کم حشر شوه دی. ته ملک امن و امان چرته دی ستا ټول ملک غل دی. کم مزدور چې دیاړي پیدا کوي هغه ته ابته یو غنټه ځان سره ودرې نورو خبرو د پاره چې ټاټکې چلے دا ټول د ټاټکی مزدوران دي که دفترو کې ناشتي که په سړکو ګرځي دا غل دي دیاړي پیدا کوي. نو غل اغوا کنندگانو تب صاحب سزا تخت کردار تک پہنچ جائے گا. تخت کردار تک اول دیکھ لو تو گور بیگا یو موٹر نیولے تانے والا ولے وی شیشے دی توری دفعہ 144 تک ہاں چې توری شیشے بن لگوي دا توری شیشے ورشا په صدر کې په 2000 موټرو کې لګېدلې دي خو چې سترګې سری دي هغه موټر له خو د پولیس نږدې ورشي نږدې دی ورشي خو چې د چا سترګې سری نه او نیسی تاڼه کې بند کی حوالات کې واچي د تلبار کتاب نه په پرچا کټ کی تلبار کتاب نه چې د چا سترګې سری دي دغه موټر تورې شیشې دي ته خو نږدې ورشه او هو ورته دفعه 144 به په وزیرانو محاوی کیږي کنه ها کدا ستاسو د مور ملک دی یا ستاسو د مور په داټ کې راغلی دی کدا وزیر موټر شیشې توري زما دی ولی توري نه ما دی ولی نیسي او وزیر دی ولی نه نیسي تاسو خدای تباہ و برباد کا دا ملک تاسو په وینو باندې سور شه تاسو خدای هلاک کا په دې قانون چلولو باندې په دې ملک دا څه قانون دی دا ملک دی چا کار نه وشته پاغل لسره دی پولیس ریمانډ علی او په کسټډي کې زوړندې کی چې د چا سترګې سری هغه سړی وخوړ نه کسټډي شته او نه ریمانډ شته سړی وخوړ ثابت
دا څه ملک دی؟ دا قانون دی. نو دا ټول غله دي. هر سړی دیاړي پیدا کوي. هغه ورځ راته یو سړی وویل زمونږ افسر ما ته وی چې هلکه کارونه مارونه پرېږدئ خدایم کور وران کوم دغه وخت دی ورشئ که نه خدای پیژندلی یې چې دا اوږه در باندې 80 روپۍ کیلو کړه. تاسو خدای کور وران که د دې غریبو د خدای بیخ بنیاد وباسي. دا ټول دوی کړي. دا نن چې راته پلاران جوړ کړي دا دوی کړي. ابل اورس په دلار راتلم یو سړی خړې سترګې رانه شي یاره جی دا تاڼه کې مې چپ روان شو چې په سوزکای سور ویو پولینګ سټیشن لدی خلک رسول ماته دی کتلی روانې اونېګس خدای نور اور میګ مات ته تا کړي ورشه هغو پسې چې څوک دی کړي دي مړی نه ونیسه په خښته یې وله دلته یو ښځه وه چا سره جنګ و سړي ته یې وې نه سمېږي هغې وې نه بس ښځې صاحب پرتوک کې لاس نه نهستو متیاز یې په لپه کې وکړی په دا سړي ته یې په مخ ودرېږه ویلې چې سم دم دی په خوله کې ورته متیاز دفترو ته ورشئ پرتوک کې لاس نه نه باسي او متیاز یې وکړه په دا خوله کې ورو چې دا خوله دې پرون څنګه چینګه نیولې وه زما په کوڅه کې ولاړ وې او نن ما ته وایې چې ته چا راوستی زما دفتر ته تاسو بې غیرته یئ غیرت در کې نشته خان او نواب ته چېرته تاسو نږدې ورتلی شئ ورتلی شئ خان او نواب ته بله شپه دلته یو سړی راغی ما ته په آرام کښېنه دغه د پرتوغاښ چل مې ورته وښود ما دغه متیاز یې وکړو په دا خوله کې ورواچو ما به یو سړي سره منډه والي او ما ته به وایي چې ته ولې راغلی والله چې په کرسۍ کې چیت کم دا ټوله وجه څه ده چې تاسو د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره هم کړې ده نو چې د بنده اسره هم کړې ده نو پیغمبر ویلی دي چې وکله الیه کم قوم چې د خدای اسره پرېږدي او د بنده اسره والي ځان ته وسپارلی شي نن سعودي عرب د امریکې اسره اغستې ده حشر به ګورئ د مسلمان ملکونو چې انجام به څه کېږي که یو ځلې په عراق باندې حمله امریکې وکړه تاسو به بیا د مسلمان ملکونو حال وګورئ روس لخو په غیرت ورغی د روس چا استعفا ورکړه دا پته وکړئ چې د روس وزیر خارجه استعفا ولې ورکړه نو عزیزانو عرض مې دا و چې کافر ملکونه اخو د امریکې مرګرتیا د مسلمان په مقابله کې نه کوي او مسلمان ملک د امریکې مرګرتیا د مسلمان په مقابله کې کوي او زما محترمو مشرانو او کشرانو دا جلسہ په هندوستان کې د هندوانو د هغه حرکت خلاف چې کوم ببری مسجد باندې اغي کوي داغه خلاف څومره مسلمانان چالتا شهیدان کړي شو دا احتجاجی جلسه ده عزیزانو خبره بتا سو ډېره اورېدلې د پاکستان لیډرانو صاحبانو ټولو پاټو ته اډرونه وکړه چې تاسو احتجاجی مظاهره او جلسه او جلوسونه وکړي چې ببری مسجد چې د هندوان تنه مندر جوړي ناول خو په دې لیډرانو ما ته افسوس ده چې د بیت المقدس تقدس ډیرو چته او که د ببری مسجد تقدس ډیرو چته وای ها څومره کال وشو چې بیت المقدس د يهودو په قبضه کې ده
हाँ जी आप بیاله خبره ده چې مونږه کډاونی یو خو چې څوکم لوبي اگر ملوبي څومره زمانہ او شو چې بیت المقدس د يهودو په قبضه کې ده بیا د ببری مسجد تقدس ډیر اوچته او کده کعبه ته تقدس ډیر اوچته نن د امریکای 3 لک فوج ولې د کعبه نه غیر چا پیر پروت हाँ जी ब्याजे احتجاج د هندو نه ولې وکم هندو خو جماعت پرېدا چې زمونږ په سر کې بم مندر جوړ کی چاغي وسورسیو زور را باندې برابر شي هندو نه ولې احتجاج وکم زنن لو احتجاج د پاکستان حکومت نه کوم چې ته د امریکای په ایما باندې نن فوج سعودی عرب ته لګي د صدام حسین خلاف واحد سړی صدام حسین دی چې هغه نن امریکای ته پیزوان اچولې دا ټول د امریکای خوريونه دي تر مونږه پورې پرون تاسو ولید زمونږ ما خوريونو امریکای صدر بوش ته کا برشته برشله دعوت ورکړه چې پاکستان لراشه چې د ازمک استا په دې قدمونو مبارک شي اول د صدر بوش هغه مخ ته وګورئ د سړی مخ نه دی بالکل ټول صدران د امریکای بس گزاره کوله دادا سي دی لکه مګه هغه مګې له دعوت ورکړی چې د امریکای سرزمین ستا د قدمونو انتظار کوي هغه نن ما سره فوټو دی فوټو د امریکن جنۍ هیډ کانسټیبل ده کلاشنکوف یې اچولی دی او بالکل بربنده یو چرنه غوندې نیکر چی هغه یې اچولی ده او د کعبه په ځمکه ولاړه ده دا هغه ځمکه ده چې جناب محمد رسول الله ویلیو چې د حجاز په ځمکه به یهود او نصارا قدم نږدي نن د حجاز په ځمکه د نصاراو او د یهودو 3 لک فوج پروت دی نو یوازې ببری مسجد به نه جاړئ دا ببری مسجد لپاره جلسې ملسې چې دي دا د قوم له بل یو تورې خاورې په سترګو کې ورچول دي چاله جماعت کې مندر جوړئ او جماعت ته چې مندرونه جوړ کړ دی خو وګورئ د های کورټ سره څه شی جوړ دی څه نامه ده څنګه نامه درځي دله چې دا د دمتوب د ځای نامې دومره ښې درځي چې پناه په خدای قسم په خدای دې که ماته دا نوم یادېږي نشترحال څه دپاره جوړ دی جماعت ته های کورټ په ملک کې د عدل او د انصاف فیصلې پکې کیږي او هغې سره متصل نشترحال جوړ کړی دی نشترحال نه دمتوبحال کنجرتوبحال شیطانتوبحال جوړ کړی چې بیا سړی او ښځې پکې ګډ وډ ورننوځي نو هلکان او جینکۍ پکې شاغوتونه کوي ته د ببری مسجد غم جاړې دلته ستا په دې ملک کې سال جوړ دی زما په دې خبرو پوهېږئ نو عرض مې دا دی چې نن لوی ظلم د مسلمان ملکونو سره امریکا کوي څومره شیطانت چې په ملک کې کیږي امریکا یې کوي څومره فسادات چې په ملک کې کیږي امریکا یې کوي امریکا یو غرض دی چې دا عرب امارات چې چاته زمونږ د تیلو احتیاج دی دا عرب امارات د ملک نه او د ځمکې نه ختمول پکار دي چې دا اوبو ته زور رسم او په دې کوو زما قبضی نو وی من از بیگانگا هرگز نه نالم که با من هر چی کرده آشنا کرد مسلمان ملکونو سره چې څومره ظلم کوي امریکا یې کوي او امریکا
زمونږ دا مرګري شریعت بل خبره کوي دا بزرګ هم پکې وو تاسو پوه شوئ نو ما هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ته وی ما چې دا شریعت بل نامه تاسو علی صدر بوش نام تپوس کړی دی چې صدر بوش اجازت نه کړی تاسو په پاکستان کې اسلامي نظام راوستئ شي وی ابای مې لیونی شو په ترجمې باټینګړ غواړي ستا په ملک خو امریکا چې څوک نه غواړي نه او چې څوک غواړي هغه وي کم قانون چې امریکا غواړي هغه وي کم قانون چې امریکا نه غواړي هغه نه خیال امراغه نو مونږ خو د ماما پر رحم و کرم باندې چلیږو دا اسلام او زمونږ چیف منسٹر صاحب هم دغه کوي چې اسلام را روان دی بالکل نواز شریف هم وایي چې را روان دی دی چې چیف منسٹر د ښځه چانه ولیدلې چې وزیر اعظم شو اوسې ګورئ دا اسلام را روان کړی دی کم ملک چې وزیر اعظم اسلام راولي هغه وزیر اعظم خپل ښځه بربنډه ګرځي ما په دې ځای زه خو تاسو سره زما لګي ځکه نه ما ته یو سړي وی ته الیکشن ته ځکه نه ودرېږي چې ښځې تاله ووټ نه درکوي ما وی چې زما عمري او ما په پاکستان کې الیکشن ته ودرېدم نو په دې مخ مې تو کوي دې قوم چې د ښځو ووټ سیسټم د پاکستان نه ما ختم کړی نه والله که تر هغې پورې د دې ملک زه ممبر شم زه به د ښځو په ووټ ځم د ښځو ووټ خو د اجراګانې یوې ښځې 9 اجراګان را پرځولي اوس به یوه ښځه 9 اجراګان بیا را پرځوي تماشه به یې کوئ تاسو 2-4 میاشتې کې تاسو ګورئ چې بیا سال جوړېږي لګیا هماغه خلک چې چا پرون ډنډورې غږولي هغې نن کنځلې کوي لګیا دی دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه ضمیر دی یا دا څه انسانیت دی د بنده اسرم کړې وه د خدای اسرم پرېښې وه بندګانو ته سپارلي شوي یی نه به مزوی نه کړېږي نه به پروموشن ملاویږي اوس بل غم وګوره دفعه 144 دا چې تورې شیشې به نه دغه کوئ موټر کې لګوئ چې غریب موټرونی سي اتاړه کې بند کی ډرایور جیل ته لاړ شي او د ټولو وزیرانو شیشې تورې دي هغې ته پولیس نږدې نه ځي ما په دې خبره پوهېږي د ټولو سرمایهدارو چې د چا سترګې سرې دي د هغې شیشې تورې دي هغې ته څوک نږدې نه ځي خو مورمړی پلارمړی چې وګوري قانون دې لاس کې واخیستو مخکې شه موټر یې بند کړه سړی جیل کې واچو دا څه دی ټرتلبار دفعه پې ولګېده ټرتلبار دفعه د دوی سره نو عزیزانو داسې شرمېدلی ملک دی موږ به ببري مسجد څه جاړو زمونږ خپل ملک وګورئ په سال دی د جوماتونو وګورئ سال دی د دین او د مذهب وګورئ سال دی کلیر کټ آرډر دی کلیر کټ د قرآن چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى هغه ورځ زما یو بیان اخبار کې راغلی چې د ښځو سربراهي او مشري چې دا په اسلام کې نشته نو ښځې راپسې شو دلته یو سیده سبلا ده هغه صدره ده د ښځو هغه صدره ده که لال کورتی ده هغې بیان ورکو چې بجلیګر مولا تنګ نظره دی منځه به تنګ نظره ستا خوښ شم خو که زما لاس کې څه زور راغی زه به تا ته ووایم بیا چې زما نه ښځه بار راوځي څنګه اول د دې شرمېدلي ملک غم وکوي د دې بې حیا او بې غیرته ملک غم وکوي نه پس ته ببري مسجد پسې زمونږ ټولو احتجاج دی ووایي احتجاج دی احتجاج دی زمونږ داس چل دی احتجاج به هغه وخت کې کېده چې زور به نه و اوس پاکستان کې احتجاج نه دی پکار دا څومره سیاسي پارټي لیډرانو ته پکار دي چې قوم ته اعلان وکړي چې راځئ دوی مخکې شي او قوم ورپسې شي او په دې لاهور سرحد باندې پې ور واوړئ او ببري مسجد کې کېنئ چې راشئ که نه څنګه مندر کوئ کار داسې پکار دی که نه نو په کتبو نه دی پکار د کوچي او د یو سړي جګړه وه نو کوچی به چې راوپرځولو نو کوچي به چې ته یو وارې رازکس ته یو وارې رازکس هغه به بیا ورته ړنګتی واچولو چې غاب به شو
ا کوچی به بیا چې ته یو واره رازک مونږ هغه یو واره رازک چې امریکای ته احتجاج کاوه هندستان ته احتجاج کاوه محمود غزنوی ولې احتجاج هندستان ته نو کړي ها محمود غزنوی ته یو خزر اعلی چې هندو زما د زوی نه ګوته غوسه کړې ده محمود غزنوی وی په ما د روټۍ حرامي ترغه پورې چې ستا د زوی د ګوتې بدل می د ټول هندستان ننی اگسته د سومنات دروازې کابل ته چار اوړې وي محمود غزنوی راوړې د محمود غزنوی دومره طاقت نو لکه نن ستا د پاکستان چې دی لیکن ایمان پکې په سومنات حمله وکړه او د سومنات دروازې راوړې ترغه روټای نه خوړه چې دا بوډای د ګوتې بدلې وانه غستو نن د ببري مسجد بدل لیډران مخ کې قوم ورپسې او په دې سرحدو ورواوړي په احتجاجونو کار نه کیږي اوس بدویا سه زبانی جمع خلق د پاره جلوس مباسي نو تر دغه تانه پورې لار شي او هاي پایو کوي او تانه کې سره جلوس ختم کوي مخ کې زایما او تاسو تورې ماته معلومي دي ته پوښې ما تاسو خپې جنې تاسو زه خپې جنم تانه نبا خواکې گینا دا بزرگان بمخ کې شي دا استاد او هغه ځای پورې لار شي او التبدا دعا وکي دعا وشوه دعا وکي چې خدای به د لډو ځای غر کې هندستان او موږ نه خو څنګه کیږي امریکا تباہ و برباد کې خدای اسرائیل تباہ و برباد کې د امریکای مرګري تباہ و برباد کې خدای څوک چې په دې ملک د امریکای تسلط غواړي هغه تباہ و برباد کې او په پاکستان کې صحیح اسلامی نظام راولي وصلی الله تان پدو کا اخست خلق تلوٹنا اے غریبا کل خو اسلام دا پار هم سفکر وکا تان پدو کا اخست خلق تلوٹنا اے غریبا کل خو اسلام دا پار هم سفکر وکا او سوک د ته پختون د خپل مطلب د پاره کړي تا نه چې وټ واخلي ګټه ستا په سر د بار کړي خپېږ دي په سرونو زمونږ لار ځان ته هوار کړي سخته کې دوی نوي بیا زمونږ خونه خواره کړي سخت کی کوي بیا د ماسکو لندن سیلونه اے غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تان په دوکا اخست خلکو تلوټونه اے غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا او مړه د دوی د پاره د بابړې شهیدان سشو هغه د ګلونو نه ښایسته ښکلي ځوانان سشو هغه زما ستا ډک د پښتونه مشران سشو چاته فریاد وکړو چې نن هغه ننګیالیان سشو چای په سر واخست ګډه ګډه لوټونه اے غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تان په دوکا اخست خلکو تلوټونه اے غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا او څوک چې تقریرونو کې اسلام پس کنځل کړي څوک ته تپوس نه کوي چې د غزياتي ولیکړي څوک چې د اسلام خلاف همیش لا هل ذلکړي دوی باس زمونږ د غربت رزي بدل کړي مونږ نوایو هیڅ خدای بت وکړي تپوسونه غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تان په دوکا اخست خلکو تلوټونه غریبا
کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا او فکر وکړه تا ته چې کتاب د قرآن سوایي تا ته په منبر او مقبر عالمان سوایي تا ته د علم حق کې نبی د سبحان سوایي تا تا وټ د پاره خپل ضمیر او ایمان سوایي نن راغلی دی په دین د نن غیرت وختونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تا نه په دوکه اخیستې خلکو تلوټونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا او یرور الله په محشر باندې حساب کوي خامخا تپوس به د خپل ښکلي کتاب کوي څوک چې یې منکر دي دلته عباس جواب کوي زبا جهنم ته انتظار به یې عذاب کوي ډېر ارمان به وکړي هلته مروړي بلاسونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تا نه په دوکه اخیستې خلکو تلوټونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا او تا ته به شمس تمامي عمر نصیحت کوي تا ته همیشه به د ښایسته خلکو صفت کوي سخته کې چې ستاسو ملګرتیا په هر ساعت کوي کلکه ملګرتیا به د منشور د جمعیت کوي نو خوښه د اوستا چې چا پسېږ دی قدمونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تا نه په دوکه اخیستې خلکو تلوټونه ای غریبا کله خو اسلام د پاره هم څه فکر وکا تارا ته ټول عمر له پښتون ویلی دی کله د پښتون لره سونه کړه پښتونه ما درته ټول عمر د پښتون مشر ویلی دی کله د پښتون لره سونه کړه پښتونه یې خپل سرونه هم شیندلی دي سخته چې زمونږ په مشرانو بیا راغلی ده دوی ته بیا کابل ماسکو لندن ته تښتېدلی دي چا چې د کم قوم د مشره داویدارې کړي هغو خپل قامونه ترقۍ ته رسولي دي سخته چې زمونږ په مشرانو بیا راغلی ده دوی ته بیا کابل ماسکو لندن ته تښتېدلی دي چا چې د کوم قوم د مشره داویدارې کړي هغو خپل قامونه ترقۍ ته رسولي دي مونږ چې مشري خپله د چا لاس کې ورکړې ده هغو پښتانه په خوشي ډاګه غورځولي دي دا ځلې د هر یو په خبرو رسېدلې دي کله د پښتون لره هېڅونه کړه پښتونه تا راته ټول عمر له پښتون ویلی دی کله د پښتون لره هېڅونه کړه پښتونه ډک یې سیاست دی د تعصب او واهیاتونه عمر له داسې ما هم د دوی د لاسه خواره ده نه چرته میلونه کارخانې دوی جوړې کړې دي نه چرته دې قام ته یې ښودلې سمه لاره ده
مونږه مزدورۍ لکه راچې سعودي دوبۍ ته ځو دوی وکړې مزې خرچه یې مفتو کې د باره ده دوی په عالمانو بزرګانو پورې ټوقې کړي دوی که ما د خیر خبره کړې مونږ د پاره ده عمر لا دولت یې د پختون په سر خوړلې دی کله د پختون لره هېڅ ونه کړه پختونه تا راته ټول عمر له پختون ویلې دی کله د پختون لره هېڅ ونه کړه پختونه دوی د فحاشۍ اډې هر ځای کې کولو کړي دي دا د پېښور سینماګانې دي د چارونو دوی د فحاشۍ اډې هر ځای کې کولو کړي دي دا د پېښور سینماګانې دي د چارونو دوی نه تپوس وکړئ مسله د کالا باغ څه شوه چا چې جوړه غاړه یې ورکړه برملارونو مونږ غریبانان یو ناسته پاسته مو په ځمکه ده د دوی په سر کې د ماسکو لندن هوارونو دا ځلې کتاب تنا زمونږ د حق وتلی دی کله د پختون لره هېڅ ونه کړه پختونه تا راته ټول عمر لا پختون ویلی دی کله د پختون لره هېڅ ونه کړه پختونه ته راته پرچار د کمیونیزم صبح و شام کوي مونږ مسلمانان یو د اسلام ښکلی نظام غواړو تو بین الاقوام کې لیډر کړی د پختون په سر مونږ په دې وطن کې د غریبو سوک آرام غواړو تاسو مشري هم په خپلو کې تقسیم کړله مونږه مشري هم د دې خوارو په هر ګام غواړو ته د دوی د حق د